په دریو کارونو الله جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي. هغه درې کارونه کوم دي؟ یقینا درته یم چې کله یو انسان په ځان کې دا درې کارونه راولي که نه، الله جل شانه به د ده زندګي فراخه کړي، ده ته به سکون میلاویږي. هغه درې کارونه کم دي؟ اول نمبر دا مات شوي زړونه یو ځای کول، ټوټې ہوئے دلو کو جوړنا، یعنی مات شوي زړونه یو ځای کول. په دې باندې الله جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي. کم خلک چې دردېدلي وي که نه، هغه را یو ځای کول، ځان ته نږدې کول، الله جل شانه په دې ډیر زیات خوشحالیږي. او دویم نمبر دا که زړه دې غواړي او که نه غواړي، خو د الله د رضا دپاره خلک معاف کول، په دې باندې الله جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي. نو کم از کم چې که زمونږ زړه غواړي او که نه غواړي، خو چې مونږ الله جل شانه د رضا دپاره خلک معاف کوو. او دریم نمبر دا نن سبا دا خبره ډیره زیاته عامه ده. ګورئ د دې خبرې ډیر خیال وساتئ ښه، الله جل شانه په دې خبره ډیر زیات خوشحالیږي. او هغه دریم نمبر خبره کومه ده؟ د خلکو په ګناهونو باندې پرده راچول، په دې باندې الله جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي. نو کم از کم دا درې کارونه په ځان کې راولئ، یقینا درته یم چې ستاسو زندګي به ښکلې تېرېږي، تاسو به په معاشره کې یو بهترین یادېږئ بیا. نو کم از کم چې دغه درې کارونه په خپل ځان کې لازمي راولو.